نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم. سورة بقرة دریم پارات و سوا وشپیتم نمبر آیت دی. دی رکو دا مخی رکو سرا ربط او مناسبت دا دی چی پا مخی رکو کی دا صدقی کولو طریقہ ذکر شوا، پا دی رکو کی ہم دا صدقی کولو طریقہ او شرائط ذکر کی. اللہ رب العالمین مومنان تا خطاب فرمائی کہ تاسو مومنان کم مال دا اللہ دا رضا دا پارا صدقہ کوئی نو اغا حلال مال صدقہ کوئی. حلال مال، کرم مال، پاک مال کہ تاسو پخبل باندی گٹلی وی او یا ستاسو زمکی ستاسو دا پارا زرغون کری وی. تاسو گٹلی وی دا تجارت مال دی نو باغی کم کرا او صحیح مال صدقہ کوئی، بیکارا او ردی مال ما صدقہ کوئی. او کستاسو دزمکی کروندوی لکا فصل دی غنم، جوار، قربشی، غلا یا میوجات یا سبزیان چیزمکا سشی زرغونی چاگا میوی دی و دانی دی وغیرہ نو پدی کی چتاسو صدقہ کوئی نو پاک او ردیشی صدقہ جید او کرسی صدقہ کوئی، ردی او بیکار ما صدقہ کوئی. لکہ مثال ستاسو پا پٹی کی اوچو جوار س جوار بیکار دی، دانی اوچی دی او پوستکی پکی دیر دی چاگی تا زمیدارانو پا استعلاء کی چوپر دانو کسی کنگی شیو چاگی کی بورا دیر او س جوار داشی چاگی دا دانی مزیدار غٹی غٹی دا اکثر خلقی دا نینو دا بار اخلی دا غٹی غٹی دانی. استازو پا پٹی کی چی کم پسل اوشو دا غینا صدقہ ورکی کٹول بیکار بس دا بیکار نہ ورکی، کٹول خوی دا خن ورکی. خدا سے مکوی چیزان تا پریگدین و غصص پریگدین او چی دا اللہ دا رضا دا پارا پا عشر یا پا زکاة کی چالا ورکوی نو بیا بیکار ورکی. دا زمان دا مسلمانان تقریبا عادت اللہ ماشاءاللہ نیکان خلق مشتا خدا باز خلق دا سی چکم دا اللہ دا نامی سیز ورکی نو بیکار او چې ځان له اخلي بیا ګوري که ډېر قیمتي مخلي نو ورته ګران نه ښکاري، خو که د الله د نامې وي نو چې لږې پیسې ډېرېږي دا تاوان دا زموږ د مسلمانانو خامخیالي او کمزوري ذهن دی. د الله د رضا دپاره چې تا مثال یو طالب علم ته جامې واخیستې نو تو گوره چه زان لبچو لسنگالی او دا مدرسی طالب لسنگالی مسلمانان سکو مڑی چیوشی منگا بیا جوڑی رو خو پا دکان کی کم قیمت والا جوڑو او چکل وادوی نو بیا منگا قیمتی جوڑی را وارو خلق برا پوری خان دی دا خکار ندی. تاسو ته مسلمانانو کمزوري ده
الله پاک فرمایي چې تاسو حلال پاک او صحیح مال ورکوي بیکار او ردی چاله مو ورکوي خپل بچو ته څنګه ګوري د دین بچی تم هغه شان وګوري خپل مشر ته څنګه ګوري د دین مشر تم هغه شان وګوري چې ستا پلار پسې سو خبر کی ته به خپکی نو ستا روحاني او دینی پلار عالم او د دین مشر دی نو چې هغه پسې سو خبر کی باقي خپش او زموږ د مسلمانانو نن سبا داسې ملګري ډېر کمزورتیا او بیکارتیا کوي خصوصا چې کله موبایل ته کښېني او د فیسبوک په لار روان شي نو بیا د علماو غلطۍ دي رانیسي او په فیسبوک کې شیر کوي خو که ورته وي اللهم انا ووایو نو اللهم انا به هم نه ورځي دا دې سړی نه وایي چې زه په دې فیسبوک او سوشل میډیا باندې یو شی شیر کوم او زما نه به تپوس نه کېږي دا ګوره ستا غلط خیال که ښه شي دې شیر کړه اخرت کې به تا ته فایده وي او که غلط چیز دې شیر کړه نو ګوره دا خیال مه کوه چې دا هسې لاړه ستا عملنامه کې ولیکل شي نن زموږ مسلمانان په دې څیز کې بیکار کوي نو الله پاک فرمایي چې کوم څیز تاسو دپاره تاسو خپله وګټو یا ستاسو ځمکې تاسو دپاره زرغون کړو نو که ځمکه باراني وي نو په هغې کې بیا لسمه حصه په زکات کې په عشر کې ورکوي او که ځمکه نهري وي ارتي وي چې په هغې ستاسو خرچه کېږي نو په هغې کې بیا د خپلې خلې شلمه حصه ورکوي که هغه ټماټر وي که سبزي وي که غله وي که میوې څنګه چې زکات فرض دي دغه رنګې د عشر او نصف عشر هم فرض دي او امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې آیت کې د ومما اخرجنا لكم من الارض د دې ځای نه دلیل نیولی دی چې د ځمکې کوم فصل یي په هغې کې مطلقا عشر شته که هغه لږ وي او که ډېر تر دې پورې چې ستا په پټي کې 100 ټماټر شو نو یو ټماټر پکې د الله د نامې دی که لسو شو او ستا ځمکه داسې وه چې په هغې باندې د باران ترتیب و نو بیا پکې یو ټماټر د الله د نامې دی دا به نه وی چې لږ دې نه به ورکوم او چې ډېر یې ورکوم به نه ورکې او چې بیا ورکې نو ښه څیز ورکړه بیکاره څیز به نه ورکې داسې بیکاره که تالی څوک درکړي نو ته پرې خفه کېږي نو د الله د نامې دپاره داسې څیز مه ورکوه چې تی د خپل ځان دپاره نه خوښې لکه مثال تاله څوک بیکاره سبزي درکړي ته پرې خفه کېږي نو چې د الله د نامې صدقه او سبزي ورکې نو ښه به ورکې بیکاره به نه ورکې ځان دپاره چې نه خوښې نو د بل مسلمان دپاره به هم نه خوښې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د مؤمن کامل نښه ده چې د ځان دپاره څه خوښوي د بل مسلمان دپاره به هم هغه خوښوي يحب لأخيه ما يحب لنفسه دی به د بل مسلمان دپاره هغه خوښوي چې د خپل ځان دپاره دا سړی څه خوښوي نو ستا د خپل عزت وخت دی نو د بل عزت هم خوښ کړه ستا خپل حیا خوښه ده چې ستا حیا برقرار نو د بل د حیا خیال وساته او ستا خپل حلال او خصیص وخت دی نو د بل د حلال او خصیص خیال وساته او خپل ځان دپاره چې څنګه ګټه کې د بل د ګټې خیال وساته او که نه داسې نه کې تاله څوک دا بیکاره څیز درکړي اول اخلي نه او که واخلي نو چې شلکوشي به پرې وکړي بس ځان بدله کړي بس وکړو ځان ښه دی نو داسې بیکاره څیز چاله مه ورکوه او ګورې دا هم ځان پوهېږه چې الله جل شانه ستا د زکات او صدقې ته محتاج نه دی ان الله غنی الله غنی دی او حمید ستایل شوی دی ستا د صدقې او د زکاتونو او د خیراتونو الله ته ضرورت نشته کدی ورکړه ځان له دې ګټه وکړه او کدی ورنه کړه نقصان دی خپل دی الله نقصان پکې نشته او بل
د شیطان عداوت او دشمنی ذکر کړي او د شیطان دوکه ذکر کړي. د شیطان منصوبه صدا شیطان وی کتا صدقه وکړه ته غریب شي دا واسطه خپل پیسې لګي چې دین الله د نامې ورکی بیا بتا سره ني شیطان تا تداسي او کله د ګناه زیوي نو باغې کې شیطان تا بیا حکم کې ولګوا خلق په واده کې پیسې لګي او خلق په حقیقت کې پیسې لګي او خلق په دی ودونو کې پیسې لګي خلق په نګریزو کې پیسې لګي دا خو خلق لګي چې نه لګي خلق بدر پسې خان دي وګور د ګناه په ځای چې کوم ځای کې رواج ریاکاری وي او د الله رسول نافرمانی وي لکه ډمتو نو په هغه ځای کې شیطان وی لګوا او کله نیکه په ځای کې د جمعات چاند ده د مدرسې چاند ده یا زکات دي نو په دې ځای کې تاسو سره بیا شیطان مرګتیاو کې چې ګوره خرج نه کې دا بدن ختم شي او حال دا دی چې د الله پاک اومني او دا صدقه ورکي نو الله پاک بس تا بخنو او تا بخبل زیاتی فضل بدا باندیو کی داغی بدل بمدر کی گور شیطان تا دوک کئی مسلمان چی دا شیطان پا خبر دوک نشی نو اللہ جل شانو فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو انفقوا تاسو خرج کی من طیبات ما کسبتم دا حلال او کرمال چې تاسو ګټلی دا غینا ومما اخرجنا لكم او باز دا غینا چې موږ راوستي دي موږ دا ټکول دي تاسو د پاره من الارض دزمکنا غلی میوجان سبزیان وغیرہ د دینم صدقه ورکړي ولا تیمموا الخبيث او تاسو قسم کوي د بیکار مال ګور الله وی چې د بیکار مال قسم کوي منه د دې زکات نو ورکولونه چې تاسو زکات نو ورکوي نو بیکار رسید نه تاسو ورکول وکوي یا ولا تیمموا الخبيث منه او تاسو قسم کوي در دې مال منه د دې ردینا چې دا کوم ردی دا مور په د الله د پاره تنفقون چې تاسو خرج کوي ولستم بیاخذیه او حال دار چې تاسو نه اخیستل کی دی بیکار او ردی مال لرا الا ان تغمدوا فيه مگر دا چې تاسو چې شو پوښو کی پاره کی نو که بیکار سو درکې اول النا او اخلی چې شو پوښی کی وعلموا تاسو پیش ان الله بشک الله پاک غنی بے پروا دی ستا زکات او صدقې ته ضرورت نشتا حمید او استایل شوی ذات الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری تاسو دمکی در کی تاسو لرا د غریبه صدقې مور کو غریب بشي ويأمركم بالفحشاء او تاسو ته حکم کی د زکات د نور کولو یا تاسو ته حکم کی د ګناه پځه کی د مال لګولو ګناه پځه کی چې لګي بیا درته نو چې دا پاسي فضل خرج کی والله يعدكم مغفرة منه وفضلا او الله جل شانه وعدکی تاسو سرا فصدقی کولو باندې مغفرة تبخنی منه دخل جانبنا وفضل او د مهربانه والله واسع علیم والله پاک فراخ و زیاد علم والا ذات دی واخذ الحمد لله رب العالمين.